ځمکه کې ګرځه او تجارت کوه. مونږ الټه کوو، مونږ څه کوو؟ د دې الټه چلیږو. مونږ وایو چې اول به خیر دی د جمعې د مانځه پورې کار وکړم، د جمعې د مانځه نه پس به چوټي وکړم. نه، قرآن کریم آیات شوی، قرآن کریم آیات مبارکه وی د جمعې مونځو شو د هغې نه بعد بیا تجارت لوزه، الله به ډېره ګټه درکړي، الله به ډېر خیر درکړي. ځکه د آیات کې الله دغه فرمایلی دی. یو صحابي و، هغه عراق ابن مالک رضی الله تعالی عنہ چې به د جمعې مونځو کو او د جمعات په گیټ کې به ودرېده نو دا دعا به ویلې: اللهم انی اجبت دعوتک وصلیت فریضتک وانتشرت کما امرتنی فارزقنی من فضلک وانت خیر الرازقین. معنی سره اللهم انی اجبت دعوتک، اللہ ما ستا د دعوت اجابت کو قبول می کو، وصلیت فریضتک او ما منځو کو ستا غ فریضه چې د جمعې وا د جمعې منځو، وانتشرت زخور شم زمکه کې کما امرتنی لکه څنګه چې تا ما ته حکم کړی دی، فرزقنی نو مونږ ته ما ته رزق راکې من فضلک د خپل فضلنا، وانت خیر الرازقین او ته غوره رزق ورکوونکي. دا دعا د جمعې مانځه نه پس چې څوک دي علما ذکر کوي. بعض سلف بدا فرمایل، سلف صالحین نیکان چې پخوا کم خلق تیر شوي دي هغې ته سلف صالحین، هغوی نه دا خبره نقل ده چې یو سړی د جمعې د مانځه نه پس هغه بیع وکړي یا شرا وکړي یا څیز واخلي یا خرڅ کړي او یا برکتونه به ولا الله په دې کې واچي. سلف صالحین دا قول علما تفسیر ذکر کړی، څو برکتونه او یا برکت به الله دله په دې کې واچي. او ډیر اقوال د علماو بیا نقل دي چې نیکان خلق به د جمعې د مانځه نه پس تجارت لوتل نو الله ول ډېره ګټه ورکړي. دی یا ته هم دقه اشاره ده چې د دې نه پس بیا ځمکه کې خواره شو د الله فضل ولټوې تجارت وکړې. واذکروا الله، یادوې الله کثیرا ډېره سینه دنیا کې نه نوځي او ذکر د نه پاتې شي. د آیات تلک سوچو کنه، د آیات کې څه وي؟ واذکروا الله، الله یادوې چې تجارت لم لاړې بازار ته موتل نو د الله ذکر کاوه. وذکروا الله کثیرا، بعض خلک نه پوهېږي. ایو سړي تقریر کو نه هغه وایي چې په بازار کې ذکر مکروه دی. هلکه تافقه ویلې په بازار کې وی ذکر مکروه. قرآن څه وایي؟ واذکروا الله کثیرا وابتغوا من فضل الله واذکروا الله کثیرا. آیات باندې پوهېږي د الله فضل هم لټوي، مال تجارت هم کوي، ذکر هم کوي. قرآن وایي کنه واذکروا الله کثیرا. او چې ته بازار کې ذکر مکروه دی نو بازار کې ذکر چې مکروه دی نو د بازار دعا چې د نخوم ذکر دی. بازار دعا یاد سلورمه کلمه ده. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک بازار ته داخل شو سلورمه کلمه وی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. الله بدر پاره 1,000 نیکی ولیکي او 1,000 بده به الله معاف کی. پوه شو به کنه؟ نو دا دعا چې ده بیا مسله داسې ده، فقه مسلې باندې سړی ځان پوي کړي نو بیا مسله کوي. مسله داسې ده یو سړی ذکر دی دپاره کوي چې زما د مال خرج شي نو دغه بیا مکروه دی. دا ته څه کې ذکر دی دپاره کوي چې ځان نه د کیفیت دی داسې جوړ کړی چې څه شي خلکو له دوکه، هغه بیا له مسله ده. نور بازار کې ذکر مکروه نه دی، بازار کې ذکر پکار دی. نبی اسلام فرمایي دعا د بازار سره سلورمه کلمه به وي، دا ذکر نه دی کنه به کور وي، دا خو د بازار دعا ده کنه نه پوهېږي، دا ذکر نه دی. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد، دا هم دعا ده. پوه او دا چې دی نو څه دی یو سړی بازار ته لاړ شي نو بازار کې خو شیطانان ډېر زیات دي، د شیطان زور زیات دی بازار. نو نیکان خلک هم شته، که نیکان خلک بازار ته ځي او دعا نه وایي نو بیا خو شیطان اثرات زیات دي. نو خو ته نور هم شیطان اړخ ته دعوت ورکوي. واذکروا الله، یادوې الله کثیرا ډېر، لعلکم تفلحون، دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. وَإِذَا رَأَوْا او کله چې دی ویني تجارت او لهوا یا مشغله انفضوا الیها نور منډ کی اغیتا وترکوک قائم او پرګ دیتا لره ولاړ. قل ورتو ما عند الله غس چې الله سره دی خیر غرد من اللهو دلوبنا ومن التجارت او د تجارتنا والله خیر الرازقین، والله غور رزق ورکون کې دي. د اسلام په ابتدا کې دو چې صحابو ته د جمعې د خطبې لا دومره فضیلت نو بیان شوی.
نو صحابه دا غوی چې د نبی له سلام خطبه ویلا او صحابه پاسې د یو کس راغی مال تجارت یې راوړ نبی صلی الله علیه وسلم دا چې د نو سره مال تجارت راغی بار نبی له سلام خطبه ویلا صرف 12 کسان پات حضرت ابوبکر صدیق سے عمر سے وغیرہ او ټول ورمنډه کې هغه وی مال د تجارت راغلی په خدا سیلته دغه بازارونه خون مشام نه یا بل ملک نه تجارت راغی نو راځي دي کې وزن د سوکو ګټو نو هغه الله د آیات نازل کړي نبی اسلام کې چریتا سټول تلوي دا 12 کسان هم نور پاتې شوی نو تاسو باندې بدی وادي نه اور را ورېدل د جمعې خطبه ورېدل هغه ته ما تاسو ته بیګام ویلو هغه واجب دي او هغه ته داسې ناشته پکار ده نه چې سړی دیوال ته ډړواله یا یو ولاړ او بل چې دینو ناشته بل سره غپ لګی دا ګورسه دا د جمعې د خطبه د اورېدو حق دا ادا نه کا بالکل خاموشه سره ډډه بنوي دیوال ته بالکل سیده بناستي جمعې خطبه ته بخپ شوق او ذوق سره ناشتي یا ته پوېږي په هغه عربي او کنه پوېږي خطبه دا اوري ته بدا سکے اوري ارکان د خود ندا خو اول کې دوخه اول کې داسو بیا خو چې پیغمبر علی السلام تقریر کو حدیث تاسو اوریدل دي چې صحابه بداسي په دغه سره اوریدل کوی چې د دې په سرونو باندې مرغې ناشته دي صحابه بداسي توجه سره ستناستو د نبی اسلام تقریر او خطبه ته چې نبی اسلام به بیان کو صحابه بسنګ ناشته گویا چې دی په سرونو باندې سیخ دي دی په سرونو باندې مرغې کینو لیدي یعنی یو خدا دا چې د مرغې د هغه سړی په سر باندې کینی مارغه چې هغه نه خوځي هغه بوټي کینی چې هغه نه خوځي نو صحابه به د سه توجه سره نبی له سلام تناستو چې مرغې یا یو پرنده به دا سوچ کو جوړي دا سره دا چرته بوټي دې ځکه نه خوځي او دویمه معنی دا علما ذکر کوي چې صحابه وی چې مونږه بداسي دغه تناستو د نبی له سلام تقریر او بیان تا ګوي چې موږ په خپل سرونو باندې مرغې کینولې دي معنی دا چې یو ځړي په سر باندې مرغې پرنده کینولې دا ناغه سر نه خوځي کسر خوځي خو بیا تختی ځکه کېږي تختی وإذا راو نو داس دې کې تاسو په صحابه باندې اعتراض نشي کولای چې صحابه پیغمبر علیه السلام په ځای پر خو دو لاړو تختیدل په نبی اسلام خود بنانا هغه اول فرصت او آداب ورته نبی صلی الله علیه وسلم لانو بیان کړي او بل دغه خلق زیات وا دا کته وینو کې دي چې تا ورته جمع پرې خې وي اداره او تجارتن او کله چې دی ویني او تجارت او لهوا یا سم مشغلا انفذوا الیها ورمنډ کې هغه تو ترکو کا قائما او پریک دی تعالی ولال دین معلومه شو چې خطبه په ولاړه وي پناستنه ده نبی اسلام ته وترکو کا قائما پریک دی تعالی ولال ارکان د خطبه 15 دي خطبه کې با د الله حمد وي دویم خطبه کې با نبی علیہ السلام باندې درود وي دریم وصیت بالتقوا به کې خلکو ته د تقوا وصیت کې سلورم د قران کریم یو آیات به اگر که یو آیات ولې تلاوت به پکې کې اگر چې یو آیات او پنځم دار چې دعا د مؤمنانو پکې مؤمنانو له پکې دعا غواړي او شرط د خطبه چې دی شروط ادارې چې هغه په ولاړه باندې دویم دا د هغه عربی کې وي بل دا خپل وخت دی چې په هغه وخت کې د جمعې د مانځنه مخ کې او دغه رنګي ستر او عورت به پټي او په پاکوالي به یې بیا د خطبه نه ویل کېږي نو ارکان د خطبه سو شو 15 یعنی یو دا دی چې دا بسی دا خطبه اول به تاسو کې تحمید د الله حمد باوي دویم د نبی اسلام درود دریم وصیت په تقوا سره سلورم قران کریم تلاوت به پکې کې اگر چې یو آیات ولې نوي او پنځم دا چې دعا د مؤمنانو د پاره پکې وي او شرطونه دا چې خطبه په ولاړه په ناسته باندې خطبه نشتا او دویم دا د عربی کې وي دریم چې وخت به معلومي او سلورم چې په پاکوالی یعنی بیا د خطبه نه ویل کېږي څوک چې خطبه وایي چې عورته پټي وای دا راو تجارتن کله چې ویني دوی تجارت او له هو یا مشغله انفذوا الیها ورمنډه کې هغه ته ترکو ک قائما او پریک دی تعالی را ولال قل ورته ما عند الله هغه چې الله سره دی خیر غرد من اللهو د لوبنا ومن التجارت او د تجارتنا والله خیر الرازقین الله غره رزق ورکون کې